یو روایت کې راغلی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړو او وی فرمایل چې حضرت جبرائیل علیه السلام ما سره راغلو او ماته و فرمایل چې الله تعالی فرمایي چې هیڅ یو بنده به زما د رحمت نه بغیر جنت ته داخل نشي. حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک په خپل فرمایي لا يدخل احدكم عمله الجنه ولا انا الا برحمه من الله، چې پتا سو کې هیڅ یو تند د عمل د جنت ته نشي داخلولې او نه زه مگر دا چې ما الله تعالی په خپل رحمت کې پټ کی. یعنی چې څوک هم جنت ته داخليږي د الله تعالی په رحمت سره به داخلي. و جبريل عليه السلام بیا ماته د بنی اسرائیل د یو عابد او د یو زاهد واقعو کیسه بیان کړه چې په بنی اسرائیل کې یو کسو خپل خار او خپل وطن پرې خود خپل رشتہ داران پرې خودل او د دوه غرونو مینس کې لاړ ولته کې آباد شو، یو دشت یو بیابان ته، او د رب العالمین بندگی شروع کړه. په دغه امت د بنی اسرائیلو کې رهبانیت چې نو دا عبادت او اسلام کې رهبانیت نشته دی. د الله حبیب فرمایي لا ضرورت فی الاسلام، اسلام کې رهبانیت نشته دی. د بچو حقوق په هم ادا کوي، د بیبي حقوق په هم ادا کوي، رشتہ داری به هم پالي، غم او خادۍ کې به خلکو سره شریک کیږي او داغي سره سره به رب العالمین بندگی هم کوي. نو اسلام کې اوس رهبانیت نشته دی او هغه زمانہ کې هغه امتونو کې وی جبريل علیہ السلام راته فرمایل چې د رب العالمین بندگی شروع کړه. الله تعالی د دې لپاره د دوه غرونو په منځ کې دا یو غر نه چینه جاری کړه دوبو او الله تعالی ول د انار یو ونه را زرغون کړه. نو دا چینی نه به وبس کلی او د انارو د بوټي نه به انار خړل او رد شپه الله تعالی په بندګۍ کې لګیاو په سجده به الله تعالی ته پروتو. بعض روایتونه معلومیږي چې د عبادت 1500 کاله کړی دی. په دغه زمانہ کې د خلکو عمرونه ډیرو. حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ نو داغه کچ چې د شپېته غزو نو د خلکو قدونه هم سیوا عمرونه هم سیوا رو زمونږ د امت راورسي. نبی علیہ السلام وای د خلکو عمرونه کم شو، د خلکو قدونه کم شو، صحتونه د خلکو کمزوري شو، اریو شه د عروج نوال زوال طرف ترازی. نورو قیامت قریب کیږي نو د خلکو عقدونه ورسره هم کم شو. نو دغه کسره د شپه د رب العالمین بندگی کول الله نه سوال کو چې یا الله چې کلمات مرګ راولین هم د سجدي په حالت کې راولا، چې کله زتا سره ملاقات کوم چې د سجدي په حالت کې پاسم. حدیث کې راغلی دی یو باث کل عبد علی ما مات علی، بنده په هغه حالت باندې را پاسوري شي په کوم حالت باندې ته مرګ راغلی په ورځ د قیامت. نو جبريل علیہ السلام ایماته او فرمایل چې د الله تعالی وفات کو دغه انتقال شو. الله به سره سم عمله کوي دا هر څه په لوح محفوظ کې مخکې الله تعالی لیکلي دي. كل في كتاب مبين وعنده الكتاب في لوح محفوظ. ابتدا نه والي تر انتها پورې سچ په کائنات کې دا ټول په لوح محفوظ کې الله تعالی څخه درج دي. نو دیبا الله تعالی ته فرمایي چې کله دی وفات شو نو الله تعالی بخپل مخ ته دی حاضر کی. انو الله تعالی به ورته فرمایي چې دی جنت ته داخل کی زما په فضل سره. وی جبريل علیہ السلام فرمایل چې دی به وای چې تما په خپل فضل سره بخینو زماغه 1500 کال عبادت چته کړل داغه ما تسسیل او بدله ملاو شو. یعنی دغه نظر په خپل عبادت باندې دا ټیم کې پرې وته. الله تعالی وې پرشتو ته وای چې د جهنم غاړې ته لګ بوزي، چې جهنم غاړې ته بوزي
نو حدیث کې چې دا بدن مې په اوچېدو باندې شي او دته به ډېره زیاته سخته تنده ولګي او دا حلق او دا مرۍ به اوچه شي لکه د ازغي په شانتې به وایي سخته شي نو دی به د اوبو دپاره فریاد وکړي نو دته به د غیبو نه یو ګیلاس د اوبو پیش کړی شي حدیث کې دي او ورته به وویلی شي چې د دې یو ګیلاس اوبو قیمت ستا هغه 500 کاله عبادت دی نو آیا خپل عبادت د دې بدله کې ورکې دی وایي چې او جنت مې نه دی پکار یا د دې بدله کې جنت غوښتو نعمتونه غوښتل نور او اوس به وایي چې یو ګیلاس اوبه راکړه او زما دا 500 کاله عبادت پې واخله حدیث کې چې دته به اوبه ورکړی شي انو هغه عبادات خو ټول لاړل د 500 کالو بیا به ورته الله تعالی وفرمایي چې بنده تا ته چې ما د اوبو هغه چینه جاري کړې وه تا به د هغې نه اوبه څکلې د انار هغه ونه مې درته زرغونه کړې وه تا به د هغې نه انار خوړل بنده ما تا ته غوږونه درکړي وو تا ته مې سترګې درکړې وي صحیح سالم د بدن نور اندامونه مې درکړي وو نو د هغې په بدله کې به ستا څه کسري چې مونږ ته راکړي حدیث کې چې دا سړی به پریشانه شي بې سره بې ساز او بې سامانه شو دغه شانتې پاتې شو څه هیڅ نشته دی عزتمندو انسان چې کوم نیک عمل کوي د الله تعالی په توفیق سره ګورې کوي اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بیان القرآن کی د سورۃ ابراہیم آیات 7 نمبر تحت لیکلی دي چې فإن بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ينسبون کمالاتهم الى مجاهداتهم هذا عین الکفران چې بعضی صوفیا چې کله لوی مرتبه ته الله ورسي نو دای د هغې نسبت خپل مجاهدو خپل کوششونو ته کوي چې دا مونږ چې لیکړو دا مونږ دا کړو دا مونږ دا کړی دي نو مونږ دې ذاته راورسېدو فرمایي هذا عین الکفران دا عین د الله تعالی ناشکري ده که یو انسان الله تعالی دنیا کې څه عہده ورکړې ده نو ته خو اول په دې باندې سوچ وکړه چې زه خو د سره نشوم الله تعالی شته کړم زه معدوم الله تعالی موجود کړم زه نیستم الله تعالی هست کړم زما دا وجود دا ماته الله تعالی را کړی دی بیا ما یو عہده یو منصب حاصل کړی دی ما ته یو ډیګري ملاو شوی ده دا قوت او طاقت ماته الله را کړی دی دا د مهنت صلاحیت او استعدادونه ماته الله تعالی را کړی دي او دا ما څنګه چې مال او دولت دی که په دې سره ما تعلیم حاصل کړی دی دا الله تعالی ګوره را کړی دی نو د الله تعالی شکر به ادا کوي او ورسره به عاجزي او انکساریم کوي دا الله حبیب فرمای اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله څنګه چې ستاسو ثنا او تعریف بیانولو حق ته هغه شانتي زنشم بیانول ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك یا الله موږ ستاسو عبادت او د بندګۍ حق ادا نکو موږ ستاسو معرفت او د تعریف حق ور ادا نکو نو شکر بم کوي او عاجزي انکساری به ور سره کوي شیخ سعدی علیه الرحمه لیکلی چې د الله تعالی د نعمتونو په خړو باندې غاخونه پرې وتل د الله بنده لیکن ستا په جبه باندې د الله تعالی ذکر او د الله تعالی شکر غوړي جاری نشو امام قرطبی رحمه الله د تفسیر د سورۃ ابراهیم آیات 7 نمبر تحت اولان دي لیکلي دي چې روایت کړی شوی چې داوود علیه السلام الله تعالی ته وی چې یا الله زستا څنګه شکر ادا کوم دا زه چې ستا شکر ادا کوم نو د دې دا توفیق هم تا را کړی دی الله نو په دې شکر باندې بیا بل شکر لازمیږي ای رب کیف اشکرک وشکری لک نعمت متجدده علی الله تعالی وتوی چې یا داوود الان شکرتنی اے داودا اوس تا شکر ادا کو اوس ته شکر یعنی دا الله تعالی په نعمتونو باندې به شکر ادا کوي او مرګ پورې به ادا کوي او وايي سره سره به د خپل عجز او د خپل ذوق اظهار به هم کوي الله تعالی دې زموږ تاسو په جبو باندې ورو شکر جاری وګرځي هر ټیم د الله تعالی شکر په نعمتونو باندې او څومره زیات نعمتونه شو سہولیات څومره ډیر شو قسمه قسم خوراکونه به موسمه ملاويږي او د څه کمی نشته لیکن د خلکو هغه شکایتونه دي
په جبه باندې شکر نشته دی او بیا د ټولو نه لوی نعمت چې انسان څخه کم دی چې الله تعالی ولته انسان پیدا کړ اشرف المخلوقات او د دین بعد د ټولو نه عظیم دولت هغه دولت د ایمان او د اسلام دی سحر او ماخام 2 رکعاته صلات شکر کوا کومز نشي کولای نو په جواب باندې خوایا یا الله اللهم لك الحمد بما هديتنا اللهم لك الحمد بالایمان والاسلام یا الله شکر دې چې د ایمان دولت را نصیب کړې دې ماته د اسلام دولت دې ماته را کړې دې الله او په دې باندې یا الله خاتمه هم وکړي د ایمان سوال کوي د الله تعالی نه چې مونږه خاتمه بالخير او بالایمان وشي الله جل جلاله دې زموږ استاسو په جوب باندې ذکر جاری کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.